الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأتباعه وذرياته وأزواجه ومحبيه وأشياعه بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم. درود شريف شوق سرول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله جل شانه عظیمه مبارکه موقع منګه او تاسو ته نصیب کړه. ډېره ښکلې عالی اداره په عالی نسبت سره منګه او تاسو په خپل ژوند کې ولیده. دې سوري لاندې ځان راوستل دا لویه کامیابي ده، لوی نسبت نصیب کېدل دي. الله فرمایي پیغمبر مومنانو ته د هغوی د نفسونو نه زیات نږدې وي او د پیغمبر بیبیانې دا د امت میندې. دا اهل بیتی د دې اولاد دا هاشمیان او سیدان وي او دا اهل رسولی او دا
د رسول الله صلی الله علیه وسلم عطرت یادی. آخر وخت کې به فتنې ورځ تر ورځه سیوا کیږي، گمراهۍ بېلارې کېدو اسباب به ډېرېږي. د بچاو لار یو کتاب الله ښیي او دویم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیي او دریم د اهل بیت سره اهل رسول سره مینه او محبت او تعلق ښیي. دې سره به انسانان او امت رسول دا به بچ کیږي، گمراهۍ به ورځ تر ورځه سیوا کیږي، فتنې به ورځ تر ورځه مخې ته راځي. د بچاو لارې یو کتاب الله سره تعلق ساتل او کتاب الله صحیح تلاوت ازده کول، دا بغیر د مدرسو نه بل ځای نه میلاویږي. صحیح تلاوت او صحیح قرآن ویل تجوید سره او قرائت سره کته په ډېرې خرچې وکې او غټو غټو ادارو کې خپل بچے داخل کې او غټ ډاکټر تی جوړ شي، غټ انجینیر تی جوړ شي، غټ سائنسدان تی جوړ شي، خو د قرآن پاک تلاوت د مدرسې د ماشوم په شان نشي کولی. د مدرسې ماشوم تی په تلاوت کې مخ کی، ها که د غټ ډاکټر جوړېدو نه مخکې مور او پلار پې خواري کړي او دلته یو خوار قاري صاحب سره کېنولی نو بیا به د تلاوت خوند هم هغه کوم چې د مدرسې د ماشوم. نو د الله د کلام سره تعلق دا د گمراه کېدو د فتنو نه د بچ کېدو وړاندې لار. قرآن سره تعلق ډیر کور کې دا عزم نن ځان سره ووسو چې خیر خبر به د خپلو بچو د خپلو زنانو او د خپلو لویو وړو به دا اخلو چې زمونږ کور کې قرآن پاک تلاوت سوره کیږي. کم از کم چې مونږ په میاشت کې هر فرد د کور ختم کو که نه کو او د قرآن پاک یو سپاره تلاوت روزانه زمونږ هر فرد د کور کوي که نه کوي، نو دا تعلق ته د کتاب الله سره وړاندې پوړی ده چې تلاوت کې زمونږ کورونه کمزوري دي او کنه مخکې دي. فتنې راوریږي، فتنې راځي نه. د الله د رسول وینا ده چې فتنې به په آخر وخت کې داسې راوریږي لکه ستاسو کور غولي کې چې باران وریږي. د گمراه کېدو نه د بچ کېدو لار وړاندې کتاب الله سره تعلق او د کتاب الله سره تعلق کې وړاندې پوړی د کتاب الله تلاوت. نو کور به د دې خبرې تپوس شروع کو چې زمونږ کره کور کې د الله د کلام تلاوت کیږي او کنه او روزانه کیږي او که کله کله او سوره کیږي. میاشت کې مونږ ختم د قرآن کو که نه کو، د ځان نه شروع کو، اول د ځان خبر والو، بیا د خپل زنانو او د خپلو بچو خبر والو.
کورونو کې تلاوت دا ژوندی. دویم د الله د کلام سره تعلق د ترجمې په حواله دی چې درس قرآن کیږي که نه کیږي، هغې کې څه شرکت کو که نه کو، بچی درس قرآن لزی که نه ځي. او دریم قرآن پاک مطابق زندگی جوړول. قرآن پاک مطابق زمونږ ژوند دی که نه دی، دا خپل ژوند د قرآن مطابق جوړ کو، قرآن سره تعلق مضبوطیږي په دې، او فتنو نه او ګمراهو نه سړی په دې بچ کیږي. قرآن چې مونږ له کم ویش کړی دی په هغې ویش خوشحاله یو که خفه یو. زمونږ د میراث تقسیم حقه د جاهلیت په بنیاد دی، او کنه قرآن چې مونږ له کم ویش کړی دی مونږ په هغې کې برکت اینو او زمونږ ایمان په قرآن مضبوط دی. نو نوړی حلاله کو، خپل رزق پاکیزه کو. او سلورم د قرآن له غلبه ورکول. قرآن د حکومت تپاره منډې ترړې وخل، حکمرانی به صرف د قرآنی، دا قرآن مضبوط نیول شو. وړمبې د فتنو نه د بچ کېدو لار هغه کتاب الله سره تعلق دی. دویم د فتنو نه د بچ کېدو لار د سنتو پابندي ده. زمونږ ځوان کل تباہی طرف ته روان دی، سنت پریدي. پخوا به د سنتو ډېر قدر او احترام و. مشر به د بل نه تپوس کو، هلکه ولې خبرې نه کوې؟ سنت دې کړي کو. سنت چې به یې وکړو خبرې به یې نه کولې، ځان مې فرضو ته تیار کړی دی چې اوس به پسې فرض کوم. د سنتو یو وقارو. رشید احمد گنگوهی رحمه الله ډېر لوی ولی تیر شوی دی. چا چې دارالعلوم دیوبند بنیاد یې دی قاسم نانوتوي صاحب، دا دواړه د یوې پایې علما، د یوې پایې طالبان، یو ځای سبق ویونکي لوی هستی وي. د ډېر کرامات مشهور دي، او طالبۍ کې په وړوکوالي باندې د دنیا نه مړخوایي ډېره مشهوره ده. وی ما چې به سبق وي نه زه به چې په کملار تقاضې له تلمه نو یو مذوب په ما پیښ شو. نو ما ته یې وی چې بچې ستا دې مخ ته چې زه ګورم په تا ډېره پاقه ده، ته ډېرې لوږې تېرې. نو که ته لږ وخت باندې راکړې نو زه به تا د غره لمن ته بوزم، یو بوټی دی درته ښیمه، او د هغې طریقه درته ښیمه، د هغې نه ځان له سره جوړوه، هغه په زرګر خرڅوه. نو ستا به د خوراک څښاک مسله اسانه وي، داسې لوږې او تندې به په تا نه تېرېږي. د مخ ګونه دې ډېره زیړه شوې ده. ده ورته ویلي دي چې ما سره خو د جمعې د ورځې نه علاوه بل ټیم نه وي، زه خو خپل سبقونه وامه، او جمعې ورځ چې ده نو ځان له خپلې څه کپړې وینځمه، او د جمعې په ورځ باندې د راروانې هفتې د سبقونو ټول مطالعه کومه. نو داسې ټیم خو ما سره نه وي، خو د جمعې په ورځ به زه څه کوشش کومه. وی د جمعې په ورځ چې زه په خپله مطالعه کې غرق شوم، مستغرق شوم، ډوب شوم، ورخخ شوم، مطالعه کې لاړم دننه شوم، ما نه هغه خبره بیخي هېره وه. بله ورځ بیا مخې له راغې چې زه ستا په انتظار وم، تا جمعه کې دوره وخت ونیستو، ما نه بیخي هېرو، بله جمعه به انشاءالله کوشش کومه.
بله جمعه راله بیا دغه شان حالو شو. بیا هغه مذوب د جمعې په ورځ په ما پسې راغی، لاس نیولی زه غره ویښته بوتلم، هغه بوټي راته راوشو کول، هغه یو ځای را یو ځای کړو، د هغه سره چې کومه کیمیا طریقه وه نو ما ته یې ترې لږ سره جوړ کړه او ما له یې په دې جیب کې کېښود. نو بیا وله څه ورځې پس مخې له ورغلم چې هلکه هغه سره دي زرګر له وړي دي، ځان له پې څه پیسې او څه خرچه کوې که نه کوې، خو حقه شان په جیب کې پراته دي، زه خو سم شوی نه یم. نو بیا رانه واغستو، زرګر له یې وړه، ډېر شی روپۍ راله راکړې او په دې جیب کې راته کېښود. د هغې نه وروستو ټوله طالب علمۍ کې، د طالب علمۍ نه وروستو په ټوله د ملایۍ په دور کې زه نه هغې غره ته تلی یم، نه هغې بوټي له تلی یم او نه ما بیا چېرته هغه سره رخ کړي. حالانکې ما ته وي چې دا درته زه صرف لږه غوندې طریقه ښیم او بیا داسې کوه، ځان له خپله طالبي ښه ښکلې په آرام تېروه. د داسې پایې ولي د طالبۍ د وختو د وړوکوالي د وختو نو زما د کراماتو خلق تذکره کوي چې ډېرې کراماتي دي او داسې دي. که ماله په د ورځې زر کرامات راشي زه په هغې دوره نه خوشحالېږم، او چې یوه استنجا په سنت طریقه وکم په دې ډېر خوشحالې. د سنتو مقام نو د ګمراه کېدو نه د بچ کېدو یوه لار کتاب الله سره تعلق، او دویمه لار د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو اهتمام. نو ځوان کل سنت پریښي دي، د جمعې مونځ وشي په دې سپلیزۍ کې یو در جوړ شي او ځوانان منډې کړي، سنت پاتې شوي دي. دا ځان فتنو ته اسانو، دا ځان دجالي ګمراهو ته اسانو. سنت مه پرېږدئ. څوک به دله لوټه راوړي، اوس خلق سړي له لوټه نه راوړي. ولې خلق ستړی شو؟ ډوډۍ ته چې څوک کیني لوټه راوړي، لاسونه یې راوړي. نه نه، لاس پاک دي. لاړه لاسونه مو سکرونونو کې ورک شو، هغه لوټې مو ورکې شوې. اوس په ټوله مجمع کې مولیان طلبا چې په دسترخوان کینی، په ټوله مجمع کې یو مولی چې هغه به د لاس تینځلو اهتمام کوي، نو په دې به وارخطایي راشي. خدایه څه شی وله وګورو، لاسونه هم نشته، لوټه هم نشته، خدایه اوس لاس اینځي. دا ورته ناشنا کار ښکاري. ډوډۍ چې وخوړه شي ښکلې ښکلې پګړۍ به یې والي، خو تپوس به د ټیشو کوي، ټیشو نشته، ټیشو نشته. ډوډۍ نه وروستو لاس اینځل ختم شو، مانځه نه مخکې سنت ختم شو، مانځه نه وروستو سنت ختم شو. ګیرې سره نخرې شروع شوې. کشر کل روان دی، نایانو ته وایي کله وایي ماله په ګیره کې دا شی جوړ کا، ماله پکې داسې جوړ کا. نو سنتو قدر، د سنتو عظمت او اهتمام او په سنتو باندې پابندي، دا د ګمراهۍ نه، د فتنو نه، د دجالي فتنو نه د بچ کېدو دویمه لار. د الله رسول وایي ګمراهۍ به ډېرې راځي، خو لن تضلوا، تاسو به چرې نه ګمراه کېږئ. ما تمسکتم بهما، چې دوه خبرې تاسو مضبوطې نیولي، یو کتاب الله او دویم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بل ځای کې فرمایي چې درېیمه خبره تاسو مضبوطه نیولي چې زما د اهل بیتو سره مینه کوئ، د سیدانو سره، میاګانو سره. دا سیدانو کورنۍ ده، الله پې رحم کړی دی. مشکات شریف کې یو واقعه راځي، سیدانو کورنۍ کې د حضرت علی رضی الله عنه اولاد کې یو وفات شو، ښځه یې پسې ډېره خفه وه، نو قبر باندې ورته خیمه لګولې وه او روغ کال ورته په قبر تیر کو، او بیا یې خیمه لرګي مرګي ویستله او روانه شوه. یو غیبي آواز پسې وشو، وی هل وجدوا ما فقدوا بل ایسوا ورجعوا.
آیا دی سوموندل دا روغ کال چې خیمه لګولې وه د دې نه چې څه ورک شوي هغه ورک شوی خاونې واپس وموندو نه بل ایسو ناامیده شوه و رجعو او واپس شول د زمونږ استاد محترم به دې ځای کې مونږ ته وی چې سیدانو ته کله کله غیبي آواز کیږي دا سیدان دي نو دی چې تله روغ کال خپل خاوند ته خیمه لګولې وه مشکات شریف کې دا حدیث اوس واپس روانه ده زینو غیبی آواز ورته وشو دا غیبی آواز کله کله سیدانو ته کیږي دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم درېمه نښه ښیي چې د ګمراه کېدو نه د بچ کېدو یوه لار چې دغه کتاب الله دویم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او درېیم د سیدانو سره مینه الحمدلله د دې ادارې نوم هم هاشمی نوم یو لوی نسبت ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خاندان چا چې بنیاد یې خیری څوک چې په دې کې کردار ادا کوي هغه کورنۍ هم سید خاندان زمانہ یو قاری صاحب تپوس وکړو ما نه پیژندو زما سره داسې ډېر تعلق نه وخت پکې بیا ډېر تین شو وروستو یې را سره وي ما ستا نه یو تپوس کړی تا ماله داسې جواب ما نه ییر دي اوس هم ییر دي وي زما بچی شوی دی او ما وله محمد مصطفی نوم ایښی دی ما تا ته وی چې دا څنګه نوم دی نو یې تا راته وی چې که په دې نه خوشحاله جو خدای وله کېده نو د دې د پاسه خو بل نوم نشته محمد مصطفی باندې نه خوشحاله نو بل وله څه نوم دی د دې نه بل اوچت نوم زه تا ته د خدای دی نو مې بل خو د چا نشته نو هاشمي مدرسې نه بل اوچت نوم نشته د دې نه بل نسبت نشته د دې قدر او احترام کوئ خپل بچي دلته راوستل خپل عزت او فخر ګڼئ او دی تاسو ته دا اعلان وکړو چې داخلي به محدودي داخلي به محدود نه وي دا د دې کلي حق دی څومره واړه چې دي ټول به داخلیږي د بل قاری ضرورتي تاسو به تپوس کوئ که د بل قاری ضرورتي د هغې د خرچې د هغې څه مشکلاتي هغې به مونږ کوشش کوو څومره واړه چې راځي هر څومره چې داخلي به جاري وي او دا ستاسو خپله اداره ده دا د الله د طرف نه یو غیبي نعمت نصیب شوی دی یو غیبي دولت او سرمایه ده له خدای درکړه دې قدر وکئ د دې احترام وکئ د دې نعمت شکر ادا کئ شکر سره الله پاک نعمت سیوا کوي او د هغې نعمت پیدې انسان ته رسوي الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليه بإذنه السراج المنير وعليه السلام کریم ربا حاضر جمع سمره چې راغلی دی یا الله د ایمان خوشحالی نصیب کې د زړه مرادونه یې پوره کې د اداره قبوله کې د استادان قبول کې د ماشومان قبول کې یا الله د خپل رضا چنده پکې راتاو کې ستا د رضا نه بغیر زمونږ ژوند هیڅ نه دی یا الله د خپل رضا ژوند راکې د خپل رضا مرګ راکې یا الله باران د رحمت نصیب کې سوکړو نه قادسالو نه بچ کې بیمارو نه بچ کې دشمنو تربګنو بې اتفاقو نه بچ کې د بې پردګۍ نه بچ کې یا الله بې عزتې ورځې نه امان راکې د حیا او د عزت ورځې شپې زمونږ د ټولو نصیب کې فلسطین مسلمانانو مدد وکې د هغې شهادتونه قبول کې او موږ له د هغې نه صبرخه راکې یا الله د دې ملک په حال باندې رحم وکې د هرې ادارې حفاظت وکې سکولونو او د کالجونو یونیورسټو یا الله د فوجیانو د پولیسو د هرې ادارې د جان د ایمان حفاظت وکې
مدارس و حفاظت وکې، مراکز و حفاظت وکې، یا الله خانقاهونو حفاظت وکې، یا الله څوک بې اولاده دي صالح اولاد نصیب کې، او څوک بې روزګاره دي حلال روزګار نصیب کې، څوک قرضداري دي قرضونه یې په امان کې، یا الله چاته څه مشکلات دي بې رشتو دي پاکیزه رشتې نصیب کې، یا الله چاته څه پریشانی دي د غیب و خزانو نه پوره کې، یا الله پریشانی یې ختمې کې. د خیر څومره دعاګانې خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم ستاسو نه غوښتي دي، مونږ غواړو ټول خیرونه ټول امت مسلمه ته نصیب کې. د کومو شرور آفاتو نه خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم امان غوښتی دی، مونږ امن غواړو. هر شر نه د هرې بیمارۍ نه هر امتی ته امان نصیب کې. څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کې. یا الله څومره سحر زده دي خدای د سحرونو او د کوډو منترو نه په امان کې. څومره بدو سترګو والی دي خدای هغه اثر تی اوچت کې. یا الله څومره بیلمازه دي خدای د منځګزارۍ توفیق وله ورکې. ځوانانو لمنې پاکې کې. د عرش سوری د ځوانانو په انتظار دی خدای منځګزارې کې. د موبایلو شیشې پاکې کې. د حیا او د عزت سترګې نصیب کې او د حیا ژوند نصیب کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.